د حدیث ته ښه غوږ کېږدئ، ښه په غور سره یې واورئ. نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي 3 تنه داسې دي 3 تنه داسې دي الله تبارک وتعالی د هغې مونځ نه قبلوي. مونځ خو پرېږدوه ولا ترفع لهم الى السماء حسنة، اسمان ته د هغې یوه نیکي هم نه خیږي. اسمان ته یو نیکي هر څومره نیکۍ چې کوي الله یې نه قبلوي. یو نمبر 1 نبی علیه صلات وسلام فرمایي العبد العابق، تښتېدلی غلام د مالک نه و تښتېدو که نه تر څو پورې چې دی واپس نه دی راغلی او د خپل مالک په لاس کې لاس نه دی ایښی الله د ده یو عبادت نه قبلی. دویم نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي والمرأة الساخط علیها زوجها، دویم هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خفه وي. د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي نه یې مونځ قبلیږي او نه بل یو عبادت قبلیږي تر دې پورې تر څو پورې چې خپل خاوند دې ښځې رضا کړی نه دی، تر څو پورې چې خپل خاوند رضا کړی نه دی تر هغې پورې د دې یو عبادت هم نه قبلیږي. او حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي په دې باندې د الله لعنت ورېږي تر هغې پورې تر څو پورې چې دې خپل خاوند رضا کړی نه وي. زمونږ پښتو معاشره کې دا شی ډېر دی که نه، ښځې به لاړې شي د پلار کره به خفه کښېني خفه به کښېني او چې خفه کښېني نو تاسو ته پته ده څه چل شروع کړي. یو کړس بیا موږ ته د ټلیفون رخ کړی کومه وظیفه وکړم کومه وظیفه وکړم او د تسبو نه به کړس وباسي او مصله به یې ځان ته خاوند به یې خفه یې ده په دلته کې د مصلې نه پاسي نه دا عبادت یې قبلېږي. نه نه لومبې لاړ شي خاوند دې رضا کا. د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه شي په دې باندې په اسمان کې فرشتې لعنت وایي، الله تبارک وتعالی فی لعنت وایي والناس اجمعین او تمام خلق فی لعنت وایي د کمې ښځې نه چې خاوند خفه وي. او چې د کمې ښځې نه خاوند رضا دی د کمې ښځې نه خاوند رضا دی نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د دې ښځې دپاره په اوبو کې میان په سړو کې میږیان په هوا کې مارغان او په اسمان کې فرشتې د دغې ښځې دپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. د کمې ښځې نه چې څوک رضا وي خاوند رضا وي. او حدیث مبارک کې راځي وایي کومه ښځه چې مړه شوه او خاوند ترې نه رضا و الله تبارک وتعالی ورته فرمایي زه جنت ته داخله شه، زه جنت ته داخله شه. حدیث مبارک کې راځي که نه أيما امرأة إذا صلت خمسها وصامت شعرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نبي عليه الصلاة والسلام فرمایي وایي کومې ښځې چې دا څلور کاره کول څو کاره اذا صلت خمسها 5 وخته مونځ کو، کومې ښځې 5 وخته مونځ کو وصامت شهرها او د رمضان المبارک روجې نیوي او واطاعت بعلها د خپل خاوند تابعداره وه وحفظت فرجها او د خپل شرمګاه حفاظت کو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا څلور خبرې چې په کومې ښځې کې موجود وي څو خبرې د مونځ پابندي، د رمضان مبارک د روجو پابندي، د خاوند تابعداري او بل د خپل شرمګاه حفاظت. دا څلور خبرې چې په کومې ښځې کې موجود وي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې کله دا مړه شي که نه الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي فلتدخلي من ای ابواب الجنة شاءت، د جنت په دروازو کې چې د کومه دروازه خوښه ده په هغې دننه شه. یوه خاصه دروازه نه چې ته به د روژهدارو لپاره ځان له دروازه ده که نه، د هر چا لپاره ذاکرینو لپاره ځان له دروازه ده که نه، یوه دروازه ده. خو چې کومې ښځه کې دا څلور خبرې موجودې دي ته ټولې دروازې 8 واړه دروازې د جنت کولو دي چې په کومه ستا خوښه یې په هغې باندې ځه. دا کومه ښځه یو پکې هغه چې د کومې ښځې نه څه رضا وي خاوند رضا وي او په دې کې ما ووي مې کومه ښځه چې د رمضان المبارک روجې نیسي څه شی فرض روجې دي. نفلي روجه چې ښځه نیسي او خاوند یې په کور دی مسافر نه دی نو که خاوند دې روجه ونیو او خاوند یې پرې خفه او روجه به ماتوي او چې کله نفلي روجه نیسي خاوند ته به وایي ستا اجازت شته چې زه روجه ونیسم. که خاوند اجازت وکړو روجه دې ونیسي، که خاوند اجازت ونه کړو نفلي روجې به هسې نیسي الټه ورته ګناه میلاویږي. نفلي روجه کې د خاوند اجازت دا شرط دی او دا یاد وساتئ د ښځې نه به د قیامت په ورځ د ټول نه لومبې تپوس د خاوند کېږي.
حدیث مبارک کې راځي اول ما تسأل عنه المرأة یوم القیامه عن صلاتها وعن بعلها. د ښځې نه د قیامت په ورځ لومبې په حقوق الله کې چې تپوس کېږي د مونځ به کېږي او په حقوق العباد کې چې تمینو د خاوند متعلق به کېږي. یو ښځه راله نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وایي د الله پاک پیغمبر په ما باندې د خاوند څه حق شته دی؟ په ما باندې د خاوند څه حق دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل فانه جنتک و نارک، دا خاوند ستا جنت هم دی او جهنم دی هم دی. خاوند نه راځه او جنت ته به ځي، خاوند نه خفه او جهنم ته به ځي، جهنم ته به ځي. نو یاد وساته ښځه او حدیث مبارک کې راځي یاد وساته الله کمه کمه به مړه لومبې یادو منو، کمه کمه به د خپلې معاشرې خرابي یادو منو. زمون غمونو لراشه، غمونو لراشه. ښځو لوی مصیبت راښکلی د غمونو نه. چېرته مړی وشي په لرې لرې ځای کې، په لرې لرې ځای کې د ښځو دا ډلې به چلیږي. او یقین وساته دا ښځې چې په لارې کومې ځي دوی چې کوم غیبت کوي که نه، یاره یقین وکړه که دوی په مړي اریاني او که دوی په دې وزر اریاني. د ښځو عذر لتلو غم لتلو دا په شریعت کې حرام دی، جایز نه دی. دا غم راضي په ښځو نشته، دا په سړو ده. دا په چا ده؟ دا په سړو ده. د الله دپاره د خپلې ښځې چې لږې کنټرول کړو دا معاشره به سمیږي، معاشره به سمیږي. دویم دا چې کوم نارینه ته په ژوندانه باندې کتل حرام دي، پس د مړینې نه کتل هم هغه ته حرام دي. مسله پوه شوې که نه؟ یو سړی د هغه ته په ژوندانه کتل حرام دی او دغه سړی مړ شو، ښځې له ده ته په مړینه هم کتل جایز نه دي. دا ښځې به راشه غوبل به جوړ کړي په ځوانۍ کې مړ دی ورکړه چې وینمه ستا دی څه دی چې ته یې ستا څه دی، تا له ورته کتل حرام دي. دا بعضې خو پکې سمې ته به و چې د پیسو دي، خدای خبر چې کېدای شي دوی ته میلاویږي هم ورګه پلانکی راله ښه ده ښځې ورګه پلانکی راله دا داسې خوږه ژړا کوي ورګه پلانکی پکې مشهوره وي، مشهوره وي د ویر دپاره چې هغه راشي ټولې ښځې ورته نیغ نیغ ګوري، نو هغه سندره شروع کړي، نو ورته په آخر کې ورته دا شی ورسره شریکوي. لویه کیسه شروع ده. یقین په الله که موږ تر مقبرې سره نږدې پاتې کېږو چې مړی وشي که نه، زه سهار مانځه له پاسم هم بیا خبره جوړه. هر سهار به راځي او به ټپه رالي او په آخر کې به سره نور ټولې اوښکې توکې به سره وکړي. سم شعر دی که نه، سمه کیسه ده. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی ته دو اواز ډېر زیات ناخوښه دي، یو اواز د ګانو، دویم اواز د ویر، دویم اواز د ویر، ښځې چې ویر کوي. بله خبره دا ښځې چې د عذرونه له ځي که نه د دوی پړونه ټول عمر میخ ته داسې ښکاره پروت دي، یا د دروازې باندې باید داسې اچولې، ځکه دا خو بیا منډه وي که نه، صندوق ته د دې پړونه دي څوک وي تاسو ته چا چې دا صندوق ته وایي چاسو چې دا پیټک د دې پړونه به میخ ته ښکاره پروت یا به په ور پروت دي چې دا اعلان اوري چې خلک خبرې کوي چې دا تل یې ګورئ. کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر وتله په دې باندې د الله لعنت ورېږي تر هغې پورې تر څو چې دې کور ته واپس نه راغلي. دا دی چې عذرونه له ځي چا نه تپوس کوي. الله دا جینکۍ خو پرېږده دا کمې چې لږې سپین سرې شي که نه، زه بوډۍ یم په دې کې اجازت ته څه ضرورت دی؟ دا خو به ګړو بیا ځان حسابوي نه، بوډۍ نه که په خړپوسو ځین هم به دې د خاوند نه تپوس کوي. د خاوند د اجازت نه چې بغیر د درشل نه دې خپه بار کړه تر هغې پورې لعنت په تا ورېږي چې تر څو پورې دننه کور ته نه راغلی. او زمونږ خو بیا دغه شی دی صرف په دې ښاریو کې خاوند چې نوکرۍ له وځي که نه، نو دا ښځه په انتظار چې تر څو به دې وځي، چې دې وځي نو هغه هم درشي د کوره وځي. بیا ټایم ته ګوري زما خاوند به پلانکي ټایم ته راځي، د هغې طرفه چې راځي چې ته چولي غونتی راغسي چې راشي کارېږي راته صرف نه، چې دې کور ته راشي چولي وله راوړي هغه ورته کېږدي، زه خبره خلاصه شي. ښځه په یو ځي او سړی په بله ځي. یاد وساته کومه ښځه چې او دا ښځې چې غم له ځي نو هم به ځان تیاروي، ښځې چې غم له ځي نو هم به څه کوي؟ ځان به تیاروي. حدیث مبارک کې راځي کتونکې هم لعنتي دی او چاته چې کتل شي دا هم لعنتي ده. دا کومه ښځه چې ځان سنبال کي په لاره باندې تېرېږي کتونکې هم لعنتیان دي، د الله د طرفه لعنت راورېږي، او کومې ښځې ته چې کتل شي په دې باندې هم د الله د طرفه څه راورېږي؟ لعنت ورېږي. او بیا چې کومه ښځه د کوره وځي او خوشبويي ولګوي، نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي هي کذا و کذا، یعنې الزانیه، دا خو داسې داسې ده، یعنې زیناکاره ده. کومه ښځه چې خوشبويي ولګوي دا دې ډېره پاک دامنه ښځه دا دې ډېره پاکه ښځه خو چې دا د پردو نارینهو په مخ کې لاړه په نارینهو خوشبويي ولګېده، نبي علیه السلام یې بدکاره یې بدکاره، تا خپله خوشبويي پردو سړو ته وه. نو یو په دې غمونو باندې څه راولو لګو؟ کنټرول راولو، کنټرول.